شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشمو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چشو شیطان خیالو کو چې بیڑا غر کې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازی کنه چې دا سي بار چکر وو بار راوت دا سي د لاوري سے په مټیي تیر شو چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دې ته مخکې تیر شو پاګه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاګ راغله او هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې پاچر مخکای ورکوب کو ا د گاګ سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو یې زخمی کړه دکاندار ورته بیړه دې پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاړې مو دی په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فوراً جبريل راغی وې دې شیطان ته وایي چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مو ولې جنگې ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لاډ میکاله قانون د ستا په ملک کې تا خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه دي ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روضه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لاډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلې ته د اسلام نوم وړي لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې الکه دا ټول خو یې مړ کړه دا یو خدای پاتې دی که دایم را نه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ورمنډه کړې د هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی په یو کلي ته ننوت د کلي خلق راووته
ورته وی چې الکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی خدای چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی چې دنه زه خدای نه اخلاص کړي خدای ما دنه را اخلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را اخلاص کو تاسو عقلو تا بجلی فعل کې دو سره تا دغه لګېدلې دي جنریټر اتوماتیک لویا بجلی فعل شي اتوماتیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فعل شوی هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ډاکټي دي ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره و بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزه تکه خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو ته پته نشي چې په پیسو څه شي ملایي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پويږي نه کابل نه یو سړی تلو هندستان ته دی ولوي دکان ته ورغی دالوا کړه ډک پروت نو دې سړی وې چې دا سړی جوړ روند دی دا دکاندار دومره الوا پرته دا دی خورينا ورته ناشته نو د لاس ور وړې دي چې نوړې راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرې خو دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به مونږ نه کوله و آرامي غوندي قوم وهله دي او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړه پلیت کو لاسي ورو پولیس نیولې دی او مړه په خره سور کړي دی او مخه ولا تور کړي دی او ماشومان ورپسې کړي او ټیمه ور کړي دی او ټنګې دا او د په خر سور روان کړي سمودا پس چې وطن تراغه کا وطنانو ته تاسو کو چې به هندستان رفته بودی وی چې بلې سیف او تلهم وی چې تر وطن بود افغان هندستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندستان ډېر خپل برای چی وی خوردن حلوا درونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي لکه دې به وقوف ته خوردن حلوا درونجا مفت سواری بخر مفت وفوج وتماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغیږي د هر سال ته مفت هندستان د سي خمل کړي اوس کلهغه عقل لري ما دې خبره ته وګوري چالوای او خړه دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دې به وقوف تنه عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندۍ اور کې سوځیدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بل خبره ده چې دوی په شرمېږي معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته ویل چې اده مولا واده وکا کې نیویش نم دی اده مولا واده وکا کې نیویش نم دی امور ډیره څنګه کړه ولا واده دی وکړه یو میاش چې 13 شو د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رامنډا کا امور رامنډا کړ چې بچیا میلا مې سپیرا شت چل وشو وې چې دا خدامه اور خړاول ولا مې نه پرېګدي ورستنه مې تخړانی وای په ایمان چې دا ستاسو څومره خزيدي داسې یې کني د کمل چې د څه شرمېدلی خلک ای سره به چل دا حسن د دې د ډلې په سمخي
رحمان بابا وی چې په مخې دار چا لاړې پرتی وي که خاطره د چین ماچین شي مې وینا درې نه را روانو منو زه لارای کې مخ کې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارای ودرې دا وی چې اجو ملک زوی ورته आवाज وکړ چې کلندر مخ کې سیټ وزګار کا دمه در سپیرا وسته ونه هغه کې نو لپکی نو کلندر اوس ماتم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخ کې سیټ نه دی وزګار ویل کوس کته دا څوک دی زموږ غلې ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نکي مال ورته چې دی خراش چې ملک زوی دا سلاره طرف تراغه ماته دا سو کتنو ویجی دا زنانه دا مخ کسی ما دا خو زنانه نه دا خو شامله تا دا زنانه دا کستا موری ستا غوری ستا خزی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا پنځه لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي مو خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارې والا ته مالو دراو چې وې درو له مال الکه خبره وره اگر امنډه کې چې ګینه سیټ ورته پریدي مالته خو ککړه کو نه پرې خو فارش دا در نه روانه شو نه شرمېدلو به غیرت د ذلیل بچو کمسلو کمیناو دا چې خپل خزرم چرته ډولۍ شوي هغه خزي درته سپای ښکاری چې کمی په کورونو کې ناست دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړیو په خوا به دا اینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي داسې به په خوا اینده وي ګرځېدی نو یو سړي په هغه اینده وي داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ رہے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دیتے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولي مال به راوړي او په کوواټ کې باغی الواګانې په خولي مال زه خو جیل زه چې چرته په مزه کې که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دیخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چې صدر ہاؤس جوړ کو نو توهین صدر شو نو دفصول مارشل الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت
چې وینم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشل الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دانه دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وای چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړی چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وای چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پندرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ما تیل ما خو نوے وعدہ کڑے دیو ما چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول ماتا مارشل اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑے ہوئی تھے تو یہ خبر پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې تشم بیا د تطرقه خبرم نشم کولی چاته بچو کسو پکور کې ګډیږي وای بس تاسو کار دې مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وي خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګی نشي سورولې نو لوري سوره کړي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی داغه شرمېدلې قوم ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی اجمه منس کې مې مالک کله جیل تلاړه مې یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوتل مرا پسې براشي مړه په دې قبر شکرېګ نه ما پسې خدای ته ګورې مرزي او زوم نظم زکا ما حضرت وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زو د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله پدې به مونږه جنت غریب راغی اختر دې مبارک شه خلک چې غاړي وزي که خیال کینو هلکه دا چلم دغه یو مخداس بیا داس بیا داس بیا داس مالا رب دې خپلې لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اړو عقل پکې نشي هلکه خدا سي غاړه ورکو بازار لاس ملا داس 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 غټراغه السلام علیکم په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ
چې داسې سره وګوري کنه السلام علیکم داسې به ورته لکه د ټپوس وزر یو پړپی دغه د شان صحابه بیانې زم چې د جمعات کې ناست دي اوس ما سره یو خوړ وې د اوبو چې غلوک ټول مې پیچت او په دې اټک سین کې به ورچو زئی او بیا مان در توپ کړی وې چې زئی رخصي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نو التا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي جګړه شو ماته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ که زه جیل ته لاړم بیا به څه چل کوم ما ته پته زه څو ځل جیل ته تلم یو راپسې ډېر ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویلې نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاشت دننه نه ځي او دی خوا وګورئ میاشت ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاشت نه ګوري بنگلو والا میاشت نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاشت نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاشت نه ګوري میاشت دا تاسو مونږ باندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګور ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازي کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې جی ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناس جی ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډک چې اوس مې الټاونه نیس خبیا کم چې د دوی تالی سټ دي د دوی تالی سټ ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے مونږه شهادت ہے کلمو کې ورته چاړو منډم او ګراز ولا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شو ګراز ورکم دوی څه ول دا یو څو شان پسندي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستنواله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه
عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل گریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارد شاخه تا خایزوي له کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به شلخه تماچکوړې پیدا کړي تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي دلته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خنځر ته د خپل گریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر دی قرآن وې دا قرآن دی اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورې شکل هم نه لري د لږه څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون دی کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا د زما په ومه پیړې لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا د قوم زماف نکړم قرانونه او خوره په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوی دي او دلته لوی شوی دي الحمدلله کالج خو څکه چې پهلی او دویم جمعه تیم رانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چې زی او راځي کنه کله دا چلسي کله دا چلسي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس ته وي او قبله اول ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړي محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چا نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته هو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او خرا او سټاو لاس چتکاو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین دی یا سجین دی لاړو بیا بنیرو ته ناراض دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکاره مولوی صاحب صدر के जब बिजलीगर के इमाम माल सारे मैता पीछे हलवे आया हो सुन ते उन्होंने मुंह फिके हो सुन ना तो इंज करके एक शेर गोश्त लेके ते उन्हों खूब टमाटर ते सब्ज मिर्चा बाग दे भुन के ते लिया कि तेरे मुर्दियां दे मुंह जड़ा सलूट हो अगर इश्किया बेगा डोंगा डा करोड़
سار مانا تپوس کئی چې مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ کیوں تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یار کتنے دنوں سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دی اور نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړاندوم او درته وایم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که دا د یو تړک خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړیتوب چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارے کې اور تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تو ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا پدے خبر پوئی گئی دوی سره اسٹیمپ دے چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلی گر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما خصن دی ویلی تو قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستړې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځې خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګ و که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وای شي ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خان وروره هغه چې کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي جمع یو سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې هم اور خو نو ځکه چې یخني ده ډېره چې فتح خان وروره چې وی کعبه د خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي ګرمېږي به چې ګینې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی
دغه کال کې چې اورس کېږي دا زمونږ د بالا مانه د لپنګانی کوي نو یو شپه د نکریزو وي او خزی راشي صاحب شمه ممه په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ترستو په قبر په خپل باندې نکریزي او تپی وې دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره یې خپه نشي ایو سره مونږ نه کولو خزی په زور راواستلو جمعات کې موچایو چې چلو نو چې کور ته لاړو خزی په سې کوتک راواغستو چې ماته ته ویلي چې دا جمعات په ما راست نه او دا مونږ تندې مې ورته یې خنو چې موچایو خورم نازیزانو عرض مې داو چې دا منځونه و غیره زمونږ کې دي دا په مونږ راس نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پیژندل نه دی یو سره او تاسو کولو کرتے گئی ما نزل کې ورکېږي ورکشي پسترګو می بد لګي د بیړی غر کا شتیدات جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټی ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې نو یو خان نوکر لګلې دی کلی ته سکار پسې نوکر واپس را منډي خان ورته لاکار دیو کو ویل نه ویلی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ول ما وی چې خدای خبر چې په ما بچ کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو یا کني کوو امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو یا کني کوو مونږ خدای پاک چې مونږ پخته استماته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راواله مولور ورته نکاح کوم نو ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لته وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې بس سپیکرزي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې بس سپي غول کوي که نه به کوي ها دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې با دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې مونږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکي اخري واورئ یو عاشق ته چا ووایي چې بېقراره یې ډېر یو جي ډېر بېقراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه زړګي له ډاډ ټول وایي تاسو ټول وایي خوله خوځوه خوار شي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه نو دا خپل ځان په خپله ټیک کوي نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي
نه خدای راستی که مونږ ټیکو مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي مونږ هم درته په سوړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي زه څه وایم 40 غزه اوس ما نه تپوس وکړه